أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك أو كما قال. الحمد لله چې د رمضان میاشت الله پاک په خیر او په عافیت تېره کړه. دا د خدای فضل او د الله کرم دی. روجه په بدني عبادتونو کې سخت عبادت ته آسان نه دی. کله چې موسم خي جمي او ورځ لنډی خو بیا هم څه ناڅه ګزاره کېږي، خو چې اوړي وي ګرمي وي او ورځ اوږده او بیا سړی کمزوري وي نو بیا هغه ته پته لګي چې د پېشمني د سبا د خطو نه د انور د پرېوتو پورې د دریو څیزونو نه ځان ساتل څومره ګران کار. خوراک مکمل بند، سکاک اوبه هر څه بند، او انسان چې کوم خپل ذاتی خواهشات لري د هغې استعمال هم بند. لیکن که مسلمان دا روجه نیسي دا صرف او صرف د خدای پاک فضل او د الله کرم دی. که د خدای فضل او د خدای کرم نی نو څوک 2 غنټې او 3 غنټې خوله او خپل خواهشات نشي بندولی. داسې خلک دي چې شریعت هغه له اختیار هم ورکړی دی، په سفر کې وي که ته روجه نیویشې او که ته نه نیسې تا له اختیار دی. خیر دی بیا به یې وروستو قضا ونیسې او قضا بیا موسعه ده، زموږ طالبان وایي بیا په لنډو ورځو کې هم کولی شي. لیکن هغه په هغې سفر کې په هغه سختو حالاتو کې وایي نه د رمضان د میاشتې برکت به ختم شي او زه روجې نیسم. په یو سفر کې حضور پاک ته صحابه راغونډ شوي د الله رسول ستام روجه ده او سفر هم سخت سفر و، ګرمي و، عربو کې ګرمي ډېره زیاته او د صحابه هم روجې دي، سخته ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا د مازدیګر نه پس ګورې څومره لږ وخت و یو صحابي ته ویې ورشه اوبه راوړه، هغې وڅښلې دې دپاره چې د سفر سختي ده په خپله یې پې فورا عمل وکړو چې سفر سختي ده چې صحابه دا سختي ختمه کړي. بیا چې وکتل یو ځای کې یو صحابي بېهوشه پروت، خلکو پې د پاسه څادر نیولی و. رسول الله مبارک وفرمیل دا ولې؟ وی انه صائم، د الله رسول دا روجه دار دی. ګوره دومره چې پیغمبر مبارک ورته وی، لیکن د هغې پړه کې دا وه چې د حضور پاک دا وینا داسې ده چې په موږ شفقت او مینه کوي، څه خاص شرعي زور نه دی، بیا هم روجه وه. نو بیا فرمیل نیس من البر الصیام فی السفر، چې کم په سفر کې روجه چاله تکلیف ورکوي نو دا نیکي نه ده، دا د وروستو بیا خیر دی نیسي. صحابه بس سره د هغې روجې نیولې، په سفر کې په سختو حالاتو کې به یې نیولې، اگر چې شریعت کې به وله جایزه وه، لیکن هغې به وی نه د رمضان برکت به رانه ختم شي. دا روجې د رمضان روجه ځان له فضیلت او ثواب لري، او بیا د رمضان روجې دا ځان له فضیلت او ثواب لري. په رمضان کې د یو نفل و ثواب د فرض و برابري، او یو فرض او یا چندی. ښه داسې بوډاګانې زموږ طالبان ورته شیخ فاني وایي چې که دې روجه نه هم نیسي دله اجازت ته دی به د هغې په ځای فدیه ورکړي. بچی ورته وایي، ښځه ورته وایي چې تا ته شریعت جایز کړې ده روجه که ته نه نیسې، او وایي نه زه نیسم. په هغه بوډاوالي کې هغه خپل ځان ته ګوري، او ډېرو بوډاګانو سړو بوډاګانو ښځو هغې هغه خپل د روجې عبادت په رمضان کې سر ته ورسو. داسې ماشومانې چې په هغې روجې فرض نه او مور او پلار یې پرې نیسي. ماشومانې څو روجې؟ 2 مې پرې ونیوې، 3 مې پرې ونیوې، بلدی یې
دا به صحابه کرام خپل ماشومان بلدول زمانونو دا دومره تکلیف چې انسان تیری مسلمان تیری په دا وړي کې تیری دا ولې دا صرف او صرف د الله په مینه چې خدای پاک خوشحاله شي په دې تاسو هم خوشحاله شئ چې خدای پاک تاسو له د رمضان د میاشتې د روجو د نیولو توفیق او طاقت درکړه دا د خدای فضل او د الله کرم دا بغیر د خدای د فضل او د الله د کرم نه کی ډیر خلک داسې چې مضبوط طاقتمند دي لیکن په قسمت کې روجي نشته روجي ونه نیسي او داسې خلک دي چې خب برابر دي روجي په فرض دي یقین کوي زموږ په دې ملک په دې سین کې بعضې علاقې داسې شته چې په رمضان کې ودونه کوي ځکه څنګه چې زموږ د روجې نه بغیر په نورو میاشتو کې ودونه کوو او خلک باقاعده راځي ډوډۍ خوري هېڅ پروې نشته لکه دلته چې بعضې خلک د مانځه په وخت کې لګیا دي او خپل دوکانونه او خپل د دنیا کاروبار او خپل پټې او خپل تجارت او خپلو بیټکونو کې ناستې او خنداګانې کوي مونځ خو هم فرض دی دقسې هغوی د روجې سره دا حالت دی او د روجې په میاشت کې منډې لګېدلي د څاروو د میلې د سبزۍ په خدای یقین وکړه ورشه دا ماته پته ده هلته چولې پرتې وي لګې روجې موجې نه چولې خلک خوري او ډوډۍ خوري هوټلې لګېدلي پروې هم نشته دا روجه هغوی ته شیطان ګرانه کړې ده ګرانه نه ده خو هغوی په زړه کې د شیطان اثر پروت دی هغوی ته یې ګرانه کړې ده چې نه ګورئ شیطان تاسو اورېدلي یو پنجابي هغه چې به ناست په وي هغه مشهوره داسې ده چې رمضان جان پټان جانې و رمضان جانې او بیا به روجه ماتي ته ناستو پرلت پې پکوړو ته دغه ته رامات کړی و ناچا ورته ویل لکه روجې نه نیسې او روجه ماتې ته ناست دی وایي څه کافر درته ښکارم چې ماتوم به یې هم نه څه زموږ الحمدلله مسلمانانو روجې ښې کلکې ټیټ روجې په دې کې خلکو بخورې کړي دي په دې کې اوس خو لا ګزاره کېږي په خدای یقین وکړه د رمضان په میاشت کې به خلکو لو نه کول دې مشرانو نه تپوس وکړې د رمضان په میاشت کې ما ته پته د ما لیدلي دي چې خلکو به غوبلې کولې باقاعده غوبل دا ترېشلې مرېشلې په هغه زمانه کې نه وې غوبلې به یې کولې واڼه به یې کوله دې مشرانو ته پته را هغه چې کومه غنم به یې په دغه باندې غویانو باندې پخپو باندې میده کړل نو د هغې نه پس به بیا ناستو د ماسپښین غرمه چې به هوا لګېده نو غنم به یې بادول چې بوس ته جدا شي او غنم ته جدا شي دې زمیندارو ډېرې سختې تېرې کړې دي روجه په خولې دا هر څه کړي دي سخته ګوډونه یې کړي دي لنونه یې کړي دي دا په دې رمضان په دې میاشت کې دا د چا دپاره دا د الله د رضا دپاره الله نو الله په دې نه خوشحالېږي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ځکه خو الله فرمایي چې روجهدار له به زه اجر ورکوم خو حساب والا نه زما چې څومره خوښي بې حسابه ثواب به وله زه ورکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د رمضان میاشت تیره شي او دا خلک رواني او د اختر جومات ته ځي او مانځله رواني نو الله په فرشتو فخر کوي فخر الله فرشتو ته ویې فرشتو تاسو خو چې انسان مه پیدا کوه دی به فساد کوي دی به وینې تویې وګورئ زما بندګانو ته یو میاشتې لوږه تنده برداشت کړه زما د وجې نه من اجلي حدیث کې راځي خوراک یې ونه خوړه او تنده یې برداشت کړه خواهشاتو نه ځان وساتو دا د چا دپاره الله وایي دا زما دپاره یې دا هر څه وکړل او بیا چې یو مزدور مزدوري وکړي چا چې مزدور راوستی دی نو دی به څه کوي وی الله چې وله اجر ورکړي اجرت ورکړي رسول الله مبارک فرمایي که چې مزدور له خپل اجر ورکړي اجرت ورکړي چې خولۍ لا نیوچا نو زه الله فرشتو ته قسمونه خوري پنځه قسمه خدای پاک خوري زما په خپل ذات زما په لویې زما په صفتي لویې په ذاتي لویې زما د قسمي چې ما تاسو ګواهان شئ په دې چې ما دا ټول وبخل او حدیث کې راځي چې د نورو د عملو بدل دا به زه ورکوم خو د فرشتو په لاس او الصوم لي وانا اجزي به روجه زما ده
طالبان خو ډېرې معنی کوي خو اسانه به وکړمه دا خالص ما دپاره خلکو نیولې ده مونځ چې کوې د نه خلک خبرېږي ځکه چې مونځ کوې نو تا سره به نور کسان ولاړې د جمع مونځ به کوې بعض علما ورته جمع تلا فرض وایي احمد ابن حنبل څوک واجب ورته وي د امام صاحب رحمت الله علیه یو قول دا دی چې واجب ده او مشهوره ده چې سنت مؤکده ده نو خلکو سره به یو ځای کې خلک د نه خبر شو چې مونځ یې وکړه زکات قبل څوک نه خبرېږي چې هلی ورکوې هغه د نه خبر شو او دقه رنګې حج چې کې دنیا د نه خبر شوه روجه چې ته څوک نه خبرېدل نه خبرېږي زموږ د هدایې ملا دی علامه مرغینانی رحمت الله علیه دا هدایې لیکلي د مشهور کتاب دی 14 کاله کې بلکې یو ځای کې 19 کاله راځي زه به هغه 14 والا قول ویم 14 کاله هدایې لیکلې 14 کاله په پوره کړي ناشنا کتاب یې لیکلی ناشنا کتاب زموږ انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تېر شوی دی په دې منطق په دې کتابونو کې یو کتاب دی قاضي ورته وایي د سلم حاشیه سخت کتاب هغه وایي که ما ته چا ووایي چې د دې قاضي په شان یو کتاب ولیکه نو د مازدیګر نه ماښامه پورې که کېناستم هم لیکلی شم داسې یو عالم خو که ما ته څوک وایي چې د هدایې په شان یو کتاب ولیکه نو د هدایې د یو متن د تشریح په شان به زه په ټول عمر کې ونه لیکلی شم ناشنا د علم یو د قیدو د مجموعه ده چې سړی پې پوهېږي 14 کاله کې دا لیکلی او 14 کاله یې روجه وه نه ښځه خبر کړې ده او نه تې بچي خبر چې ډوډۍ وخت به شو ناست به ښځې به وله ډوډۍ راوړه وي دلته کښېده ځه وربند کړه ښځې به ورته روټۍ کېښوده دننه به کور ته لاړه ور به یې بند کړه بار به یې شاګرد ته آواز وکړه وایي راشه ډوډۍ وخوړه هغه به روټۍ وخوړه وایي زه اوس باروزه بار به ووت ښځې ته به یې ورکړه راشه لوښي یوسه ښځې به ګمان ده وکړه چې دا ډوډۍ ده وخوړه او شاګرد به دا ګمان کو چې دا د نه زیاتي و نو په مې وخوړه وروستو ته بیا خلک خبر شو ځکه حضور پاک فرمایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې الصوم لی روجه خاص ما دپاره خلک نیسي چې ته څوک نه خبرې ښځه بچیم د نه نشي خبرېدی و انا اجزي به یو معنی دا ده چې نورو فرشتو په بدل به د فرشتو په لاس ورکوم د دې بدل به زه په یو لوی شان په خپله ورکوم شی ګران دی آسان کار نه دی دنیا کې چې دا ټول خلک منډه وي د 3 سیزونو له خلک منډه وي جګړې دی له 3 سیزونو له خلک کوي چې خوراک دی او سکاک دی او خواهشات استعمالول پلار زوی دې دپاره ولي زوی پلار د دې دپاره ولي رور د دې دپاره ولي د بچو میانځ کې جګړه پدې کېږي د ګاونډي سره جګړه پدې کېږي 3 وړه تا قربان کړل صرف د الله د رضا دپاره نو روجه یو بهترین عبادت ته زمارونو الحمدلله او بیا الله څونه بادشاه دی رحیم ذات داسې میاشتې د روجې میاشتې له داسې فضیلت ورکړي چې داسې فضیلت د بلې میاشتې نشته هغه د رمضان نن اخري ورځ ده الحمدلله دا دې خدای پاک په خیر سرته ورسوي دغه تاسو ونیولې دا روجې الله مو خوشحاله کړه الله دې پرې راضي شي اوس د دې رمضان د روجو په اخر کې یو عبادت چې بنده کوي خامخا د بنده نه پکې زیاتی کمې کېږي هغسې نشي نیولی چې څنګه پکار هغسې نشي خشته کولی چې څنګه حسن پکار دی د الله ګورې عبادت ډېر نه دی خوښ خشتی خوښ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی زه ګورم چې ښکلی عمل چا کړی خلق چې چاله شي وړي نو خشتی کی او ښکلي کی ښکلی عبادت د الله خوښ دی هغه 2 رکاته د 10 نه بهتر دي چې په قلار او په خشوع خضوع یې وکړي خشتی عبادت حضور پاک په قربانه کې نه وي هغه څاروي حلال کې چې ښکلي څاروي وي سرب څاروي وي صحابه به څاروي د رمضان دپاره د قربانۍ دپاره مخکې اغوښتل او هغه به یې سربول چې دا سربه شي او خشته شي ښکلي شي منځ هغه ده چې ښکلي منځ وکړي صدقه هغه ده چې کم بهترینه صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون چې کامله نیکي دا ده چې کم شی دی خوښ دی او خدای لی ورکړي
دا نه چې کوم شي د نه زیاتي شو وراشه سپي ډوډۍ وتښتوله او پسې منډې ووالې چې خوند یې ونه کړه سپی ته یې وتښتېد زه وایي د خدای په نامه خو هسې نه لاړه د خدای په نامه څه معنی ښکلې مزېداره او ښکشته مولانا اشرف علي صاحب دوی غالبا ما خو ډېره موده مخکې شل دېرش کاله مخکې کتلی دی ګمان دا کوم چې په دې تسهیل المواعظ دا د هغه تقریرونه چا راجمع کړي دي هغې کې دا واقع شته ګمان مې دا چې هغه یو سړی وایي یو ملا صاحب له کیر راوړه یو ماشوم نو هغه کیر چې راوړه هغه ماشوم نو دې خلکو د امام صاحب له په خپل ژوند کې چې ته د کور نه شی نه راوړی نو هغه استاد یې ورته وایي بچې وایي تا څنګه لار خطا کړه او کیر دې راوړه زه خو چې د جومات کې امام شیم ستاسو د کور ما پوټې شي اوسه پورې نه دی لیدلی دا ماشومان دروغ نه وایي دوی رښتیا وایي وایي دا سپي جوټه که نو مور مې استاد جیلی اوسه نو هغه له غوسه ورله چې خدای دې بې خو بسه د سپي جوټه به ماله راوړې ته خو نجس سره پلیته د الوخې ډس چې دیوال له وویسته غصه شو که نه ماته یې کړه او ماشوم چغې جوړه کړې زما د کاسه ماته کړه کاسه ماته کړه دنیا خبر کړه مولا صاحب دا څه په جنجال وړي به خلک راغونډ شي چې کاسه دې ولې ماته کړه چا سره به اوس رښتینولی یې کړو بچې مه جاړه بله کاسه نه زما د کاسه ماته کړه دا څه قیمتي کاسه وه دا څه اسمان نه راغلی وه خو بله بدله وایلم که نه که نه وایي دا زما هغه کاسه ده چې دې کې د پیشوګانو ته دغه ډوډۍ ماتو نو معاشره شریف وی لوښي هم ډېر قیمتي برتن بې او وایي چې کم خوراک و هغه هم قیمتي لوښي د پیشوګانو او خوراک هغه دی چې سپي جوټه کړی لیکن زما رونو دا صدقه نه شوه دا توهین دی دا سپکوالی دی دا ګناه ده دا ظلم دی هغه شی به خدای له ورکوي چې کوم خشتی نو مدینه منوره کې جمعات ته د حضور پاک محراب مبارک ته بالکل مخامخ یو قیمتي باغ و بیرحا به ورته وي او یو صحابي حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه راغی رسول الله مبارک له دا داسې باغ و چې په مدینه منوره کې یو څو کویان و چې د هغې اوبه خوږې وې باقي کویان چې و د هغې اوبه مالګیجې نه وې یو پکې داو او د یوازې کوی نو ګیر چاپېره بوټي و کجور او رسول الله مبارک بالته تو کېناستېده به پکې ناسته به یې کوله یخ سورې و پکې خشته باغ و قیمتي هغه راغی وایي د الله رسوله الله پاک قرآن شریف کې ایت نازل کو چې کامله نیکي هغه ده چې کم شی دی ښه خوښي او خدای له یې ورکړي نو بیرحا زما ډېر خوښ دی دا مې د الله په نوم وقف که ستا خوښه ده چې چا له یې ورکې ورېږه څومره لویه خبره ده حضور پاک ورته فرمایل قد سمعت ما قلت تا چې څه وایي ما واورېدل و اجعلها فی فقراء قاربک زه چې ستا کم په رشته دارانو کې غریبانان رشته دارانې هغې له یې ورکړه نو بیا په خپلو غریبانانو رشته دارانو تربورانو کې هغه باغ تقسیم کړ ډېر باغ و لوی باغ و په دې الله خوشحالېږي ښه شی چې د کوم ځان له خوښ دی الله له ورکړه ښکلي منځ وکړه زکات ورکه خشی ورکا صدقه فطر ورکه ډیر ولا ورکا الله له ورکه د قرنګ روجه به خشتکه چې خې خشتکه د دروغ نه به پاکه د غیبت نه به پاکه د ګناه نه به پاکه اوس بعض داسې ګناهونه دي چې بغیر توبې نه معاف کیږي نو تاسو له پکاره چې الله ته توبه وباسئ الله که په دې رمضان کې مانه داسې ګناه شوي دروغ مې پکې ویلي دوکه مې پکې کړي د چا غیبت مې کړي د چا غیبت مې اورېدلي پروردګار هغې مو بخي ما مو بخي یو به الله ته توبه وباسي بعضې داسې واړه واړه غلطۍ د انسان نه شوي پوټې پوټې غلطۍ هغه ډېرې زیاتي هغې سره به څه کوو توبه به مو باسو لیکن الله پاک د الله رسول د هغې د ختمولو دپاره یو رکوټې غوندې پوټینې بل عبادت په د اخر د روژه کې راستی دی چې هغې ته صدقه فطر وایي صدقه فطر موږ پښتانه ورته سرسایه وایو سرسایه به ورکوي صدقه فطر به ورکوي نو دا روژه که چېرته داسې عمل پکې شوي چې بې ډولۍ شوي
حسن ختم شوي ته خو الله له ښکلی شی ورکوي نو دې صدقه فطر سره ستا روژه به صفا شي پاکه به شي لکه یو انسان چې اختر راشي یا د زوی واده خپل کور پاکوي او صفا کوي او ښه خشته چونې مونې وله ورکي رنګونه منګونه وله ورکي او صفا یې کي د خوشحالۍ دقه رنګې دا روژه به د صفا شي دا به خشته شي د دې روژې نه به د ګفل جوړ شي رب العالمین به پرې خوشحاله شي ګوره معمولي څه لکه په مونځ کې چې دنه غلطۍ وشي نو خلک سجده سهوه کوي که نه کوي په دې تاسو هم پوهېږئ بعضې طالبان هم پوهېږي چې په کومه غلطۍ کې سجده سهوه پکار ده نو سجده سهوه کې سي هغه د مونځ هغه غلطي خدای ختمه کړي او مونځ صفا مزیدار ښکلې الله ته ورسي دقه رنګې دا صدقه فطر دی دا سرسایه چې ورته مونږ وایو دا به ورکې نو دا روژه کې که څه ملاوټ راغلي او روژه کې کم بدرنګي راغلي او بې ډولي راغلی نو روژې نه به هغه بدرنګي او بې ډولي ختمه شي او روژه به پاکه صافه رب العالمین ته ورسېږي صدقه فطر به ورکوې که خیري انشاءالله العزیز او دا صدقه فطر یو خو ستا روژه ورسره پاکه شو قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بعضې علما دقه معنا کوي او دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر هم ویلی او دویم وته زکات الفطر هم ویلې شوی رسول الله صلی الله علیه ان رسول الله فرضا زکات الفطر یو حدیث کې راځي زکات الفطر زکات څه ته وایي پاکوالي ته وایي روژه صفا شوه پاکه شوه زکات څه ته وایي زمونږ طالبان وایي زکات زرع یو شي زیاتېدو ته وایي د روژې برکت ورسره زیات شو د روژې ثواب ورسره زیات شو او حضور پاک وته طعمة للمساکین ویلی دی چې کم مسکین دی او کم فقیران دی هغې له به هم فایده میلو شي داسې خلک به ایرنو تاسو خو به خپلو بچو له جامې والې لیکن داسې خلک به چې د هغې د وسه به نوې جامې نه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله په لار باندې روانو یو ماشوم سترګو کې اوښکې وی جاړلې زر یې راونیوه بچې ولې جاړې ماشوم ډېر هوښیار وی په دې جاړم چې زما پلار مړ دی ارمان چې نن زما پلار وی نو چې ما له ښکلې جامې اچولې وي دې نورو زما ملګرو چې ښایسته جامې اچولې د هغوی جامې به څه وي کمیس پرتوک به د کمو خلکو وو دوه څادرونه و یو به یې لنډ کړی لکه څنګه چې سړی حج او عمرې له ځي او یو به یې د کمیس په ځای ځان نه تاو کړی نن ارمان چې زما پلار وی نو ما زه به هم خوشحاله کړی وم زما پلار چې وی نن نو ما له به هم خوراک راوړی زما پلار کوي داسې ښکلې جامې به یې مال هم راوړی وې څنګه چې زما دې ملګرو اچولې بس رسول الله مبارک زر هغه ماشوم کور ته بوته او کور خلکو ته یې ویلې دا ماشوم پاک کې او دا صفا کېده او لامبه وې ښه ښکلې پاک او صفا کوې لامبه او دوه جامې راواغېښتې او هغې د هغه ماشوم نه تاو کړې او چې په کور کې کوم خوراک و کېنو هله شابه بار راووت او خوشحاله او ملګر ورته پلان کې نن ډېر خوشحاله نه وی ولې به نه یم خوشحاله چې ما له خدای د رسول الله مبارک غوندې پلار راکړ ولې به نه یم خوشحاله چې ما له د حضرت فاطمې په شان خور خدای راکړه ګوره مسلمان دا دې کې فایده دا ده په دې صدقه فطر په دې سرسایه کې چې هغه غریبانان چې د هغې وس نه کېږي او دا وس والا خلک هغې سره امداد وکړي ولې دا اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده د خوشحالۍ الله درې اختره یې د مسلمان دپاره څوک درې یو د رکوټې اختر یو د لوی اختر یو د جمعې ورځ د جمعې ورځ ته عید او اختر ورځ ویلې شوې د ځانه به اخترونه نه کوي هغه اختر به کوي چې کوم رسول الله مبارک ویلی دی رکوټ اختر یوم الفطر د روژې د ختمولو په خوشحالۍ کې چې شکر دا نه چې خلاص شوم چې دا خوشحالي نه دا چې شکر دی خدای تا که مې روژې په ما لازم کړې وې هغه روژې مې سر ته ورسولې خدای پاک تا طاقت راله راکړه که چا د ټولو میاشتو روژو طاقت وي که د چا نیمې په هغې خوشحاله دی که د چا د یوې ورځې طاقت یې وینې وله بیمار دی د هغې خوشحالي ده که د چا نی او فدیه ورکوي دا بېله خوشحالي ده د ټولو دپاره خوشحالي ده خوشحالي شوه نو چې دغه خوشحالۍ کې تا سره دا غریب فقیر مسکین هم خپله خوشحالي تېره کړي چې ستا بچي اوړه خوري چې هغه هم اوړه وخوري
ستا بچی روجي خوري چې د یتیمانان او مسکینان هغه بچی هم روجي وخوري او ستا بچی نوې جامې چې پردي ماشومان هم نوې جامې واچي او ستا ماشومان خوشحالي کوي چې هغه بل یتیم فقیر مسکین د هغه بچی ستا ماشوم ته خفه نه شي چې هغې هم د خپلې خوشحالۍ اظهار د مسلمانانو د یتیمانانو مسکینانو دپاره طعمه نوړی خوراک شو دا فایده شو چې هغې پې خوشحاله شي دا صدقه فطر به ورکوي ښه د غنمو یا د غنمو د وړو نه په کم 2 کیلو که غنم وي او که د غنم وړه وي په کم 2 کیلو او د دې نه علاوه روجې شوې کجورې شوې اوربشې شوې د هغې به 3.5 کیلو ورکوي زموږ علما وي قیمت هم ورکولی شي بعضې علما څه اجتهادي قول دی د هغوی قیاس ورته وي په نور عباداتو چې تاسو دا قیمت هم ورکولی شی دا په کم 2 کیلو وي چې کم شي مروج خلک استعمالی د هغې نن سبا زموږ په وطن کې زیات تر استعمال د اوړو دی اوړه خلک زیات تر پخوا به خلکو غنم اخیستل نو بیا به په کور کې په میچن باندې میده کول اوړول به یا به جرندې پسې وړل اوس دغه شی کم دی زیات تر خلک په دکان کې وړه اچوي د وړو د په کم 2 کیلو وړو قیمت ما خو ته خو پته نشته او غالبا 300 روپۍ جوړېږي 260 جوړېږي د پین د وړو 260 جوړېږي خو علماو غالبا 300 ویلي دي خیر د اختلاف نه دی پکار 260 دي د ما چې څونه اورې پوکه که تاسو دا وایئ چې 300 200 500 نو په کم 2 کیلو وړو قیمت اړو لګوئ خبره خلاصه شوه 260 دی اندازه لګولې ده خو خیر که 300 هم علما ویلي نو سبا د خبره نه نه یو 40 زیاته شو که نه فایده شو زه خو یو بله خبره کوم زه مه ورکوئ پیسې نقد جنس ورکوئ حدیثو کې جنس راغلی دی ګورئ دا د پیسو خبره اجتهادي ده دا د علماو خپل قیاسات دي ټیک دي په ورکوي ورکولو حماوي خو ښه دا ده چې جنس ورکا د رسول الله مبارک په زمانه کې هغه به جنس ورکا او صحابو ته به جنس ورکوي ستوان ورکه غنم ورکه وړه ورکه دا ورکه بر غنمو ته ویل کېږي دا ورکه د حضور پاک په زمانه کې خو دراهم او دنانیرو لیکن هغه نه دي ذکر کړي د جنس ذکر یې کړی دی او بیا درته یو خبره وکړم ادا چې کم غریبانه چې کم لږ گزارې واله ټیک ته دا د وړو قیمت وړه ورکې لیکن چې کم مالدار یې نو بیا هغه د روجي حساب ولګوي عرب روجي ورکوي عربو کې ګورئ نو هغوی 3 کې هغوی خیر یو پوټې ساده هغوی لږ کم دی او هغوی وړې وړې بوجګۍ جوړ کړي د روجو او لارو کوڅو کې پرتې وي او خلک یې ورکوي چې وسم کېږي روجي والی 3.5 کیلو روجي ورکوي غریبانه خو ښکلې سیله والا والی لکه ځان له چیل څه کور 4-5 کسان یې څومره به درنه جوړېږي ښه شی ورکړه قرت به یې اچول ما ته ډېره موده مخکې ورسره نه هیر دي خو یو سړي راته ټیلیفون وکړه ما ته مولوي صاحب زه خو د قرتو عقیت ورته وایي دا دغه پنیر ورته وایي پنیر دا عقیت نه پنیر څه شی دی خدای زه خو د هغې قیمت لګوم ورکوم پنیر ګران دی خو ما ته وایي نن سبا دا د ډېرې زمانې خبره ده پنیر شته نه نو ما ته قیمت نه دی معلوم اوس د کم سیز قیمت ولګوم چې زه ورکړم لکه جنس ورکړه کجورې وګوره کجورې ګرانې دي د هغې قیمت ولګوه ښه شی ورکې زیات ورکې څه کېږي ډېر خلک پکې را تلیفون وکړي راځي په ما صدقه فطر کېږي او که په ما نه کېږي د خدای نیک بخت ته څه دومره لوی شی دی چې ته دې لپاره اوس حساب کتاب کوې ما سره خو 3 تولې سونه ده او ما سره 15 تولې سونه ده او صدقه فطر واه ماشاءالله 3 تولې سونه خو نن سبا د 15-14 لکو روپو شو نو 15-14 روپۍ سره دي خیر دا خو هسې ما درته وي نور د صدقه فطر په هغه چا کېږي چې زکات پې فرض دی دا تاسو ته پته ده قرباني پې واجب وي په هغه کس کېږي یا یو سړی وي د هغه 2 کوری ځه نغدې ورسره رشترې نه 2 کوری دي یو کې اوسېږي یو یې کرایه لاغېستی دی یا د ضرورت نه زیات دی هېڅ یې نشته د ټیک د زکات پې واجب نه دی خو صدقه فطر پې واجب دی یا دومره ځمکه یې دی یو انسان چې د دره بچو ادنه ګزاره پکې کېږي صدقه فطر به ورکړي شی کم د غریبانانو له ورکړه زموږ امام مالک رحمت الله علیه خو بله خبره کوي هغه وایي چې د 2 وخت روټۍ ورسره یې وردي کې بل د 2 وخت روټۍ نو بل دی ورکړي او امام صاحب دا نور علما وایي چې نه
د زکات اطلاق پې شوی دی نو هغه نصاب یې دی چې کوم د زکات نصاب خیر ښه شی ښه دا دی چې د چا لږ ګزارې والی نو خیر دی هغه دی بیا اوړه ورکړي په کم 2 کیلو جنس ورکړي ښه خبره داره چې جنس ورکړي قیمت هم ورکولی شي جنس ورکړي او که چېرته لږ وسې زیات او مالداري نو بیا 3.5 کیلو نن سبا که زیات تر خلک روجه استعمالوي هم روجه والی چال ښکلې بېکاره ډکره روجه نه ښکلې روجه چې الله له ښکلې شی ورکړي او یا که د هغې قیمت ورکړي نو خیر دی قیمت ورکړه ډېر مسافري هغې دا تپوسونه کوي چې مونږ به څه حساب ورکوو د کوم ځای هلکه جنس چې ورکوې جنس کې فرق نشته لکه مثلا اوړه ورکړې یو سړی په سعودي کې دی نو که په کم 2 کیلو اوړه ورکوي یو که دغه دی دا هلته ورکوي په کم 2 که دلته په کم 2 کیلو ورکوي روجې ورکوي نو که 3.5 کیلو په سعودي کې ورکوي او که 3.5 کیلو دلته ورکوي جنس کې هېڅ فرق نشته خو که ته قیمت ورکوې نو چې د کوم ځای کې دا انسان وي نو بیا د خپل ځان او د نابالغو بچو حساب به د هغه ځای لګوي پیسې که ته ورکوې نو بیا به د په کم 2 کیلو اوړو د پاکستان حساب نه لګي چې ته په سعودي کې د کم ځای حساب به لګې د سعودي به لګې بیا به 3.5 کیلو وروجو د پاکستان حساب نه لګي د کم ځای به لګې چې کم ځای ته چې کم ځای مسافر وي د هغه ځای حساب به لګي د ځان هم او د نابالغه بچو هم بیا هلته ښه دا ده چې هلته فقیرانو مسکینانو له ورکړي او که هلته فقیر مسکین ورته نه میلاوېده یا میلاوېده هم نو دلته چا ورکوي په خپل کلي کې ورته غریبانان زیات دي نو بیا د څوک وکیل کې ورته دی وایي په ټیلیفون هم کولی شي چې زما صدقه فطر دومره جوړېږي او زما د نابالغه بچو دا تاسو ورکړي د بل په ځای کې ورکړې توکیل به کوې ګورې ښه د هغه په ځای به هغه ته به ووایې چې ستا صدقه فطر ما ورکړه ابه تا ته ووایي چې یو زما صدقه فطر ورکړه نو بیا به صدقه فطر سرسایه به ورکړي د ښځې په خپل سر ده د خاوند په خپل سر خو دې زمانه کې د ښځو د خاوند مال تقریبا شریک د ښځې غریبې خو خپل مال دی چې د پلار د کور یې راوړي نو هم خاوند ورته وایي د پلار د کور مال یې وي او خاوند ورته وایي دا زما دی د ښځو ورکې ښځو ته ووایې چا له به ورکې مور چې چا نه ته پیدا یې هغې له به نه ورکې لکه پلار شوه مور شوه نیا نیکه چې ستا د چا نه پیدا او چې څوک تا نه پیدا دي زوی شو د زوی اولاد لور شو د لور اولاد هغې له به نه ورکړي ما ته بېګام یو لږ ټیلیفون وکړه ما ته وایي چېره زما لور د ډېره زیاته غریبه ده زه هغې له صدقه فطر ورکولی شم که نه مې نه له ورنه کړي وایي ډېره عاجزه ده نو مې چې عاجزه ده نو تا سره بې حقي ته خو مالدار یې که نه بله خپل حق ورکړه که نه چوري موري نه ورکړې شعر یې تېغون والې دی په چورو مورو په اوس په صدقه فطر ته ځان خلاص ورکا نغدوله ورکا اسې ورکا خو په لور له به نه ورکې نه به نوسو له ورکې ډېر خلک حیلې جوړې کړي زوم له به ورکړم په زوم خو کېږي او کېږي په زوم ولې نه کېږي خو پخوا به د ښځې د خاوند مال د یو بل نه جدا هغه په بله لور له یې ورکوي نو په ناګومان وله راته وشي په بله طریقه وله راته وشي داسې مه کوئ حیلې مه جوړوئ حیلې د الله د رضا دپاره چې خدای پاک خوشحاله شي په کور کې ښه دا ده چې کوم رشته دار دی او غریب دی یا ګاونډي دی او غریب دی هغه له ورکړي دا صدقه فطر ورکړي چې الله خوشحاله شي هغه به هم خوشحاله شي رب العالمین به هم خوشحاله شي او کله به ورکړي بهتر ټیم یې دا دی چې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه نه مخکې ورکړي دا بهتر ټیم دی او نور کته مخکې م ورکې ورکولی شي زمونږ امام صاحب وایي که په رمضان کې م ورکې روژه کې م ورکولی شي احمد ابن حنبل وایي یو ورځ دوه مخکې ورکه زیات نه خیر د ائمو پکې لږ اختلاف شته بهتر ټیم یې هغه دی روژه کې م ورکې ورکولی شي او بهتر ټیم هغه دی چې د اختر د لمانځه نه مخکې ورکې حضرت عثمان رضی الله عنه نه یېره شوې وه نو اختر مونځو شو د هغې نه پس ور یاده شو وایي ما خو سرسایه نه ده ورکړې نو بیا یې مری یې ازاد کړه رسول الله مبارک له راغی د الله رسوله ما نه خو سرسایه یېره وه د اختر د لمانځه نه پس مې ورکړه حضور پاک ورته وفرمایل ټیک شوه غاړه دې پې خلاصه شوه لیکن که اوس د 100 مریانه ما ازاد کې څو 100 مری ډېر قیمتي هغه ثواب به ونه مونې چې د اختر د لمانځه نه مخکې کم ثواب و اجر نو دا صدقه فطر دا ورکې دا سرسایه او غریبانان خوشحاله کې ښکلې وړه والا والې ستا بچی به د معدې پراټې خوري چې د هغه غریب هم د معدې پراټه وخوري
ستا بچی به ځان له د اختر پر ورځ روجې پخوي نو چې هغه هم ځان له روجې هغه بچي پاخه کړي نو دا امدادو کوي د خلکو سره او ګورې د صدقه باندې الله خوشحالیږي مصیبت پې ختمیږي یوازې دا نه ده چې روجه دې پاکه شوه الله پې مصیبت ختمی رب العالمین په صدقه خوشحالیږي الله پې مصیبت ختمی تکلیفات پې خدای ختمی او الله بدل ورکوي خدای به دې نه غریب کوي دا مو کېږي که نه کېږي ځان ته وګوره بس نم کېږي ځه مثال په طور خو څه ناسه ګزاره دې کېږي او که غریب سره امداد یوازې فرض واجب خو نه مستحب عمل هم خلک کوي زیاتې ورکه د په کم 2 کیلو نه زیاتې ورکه چې الله پې خوشحاله شي یو بل عمل دی د رمضان نه پس د شپږو روجو د شوال خوا به راته بیا د اختر نه پس د هغې جمعه کې بیان وکړم انشاءالله لدی صرف دا یو خبر ذهن کې واچوي یو الله ته به لږه بېګاله چې روجه ماتوی که خیري یو نو الله ته دغه وخت کې روجه ماتې کې الله دعا قبلی نو یو دا مهرباني وکړي لږه الله ته توبه وباسي مازدیګر نه پس ماښام نه مخکې الله که ما نه څه غلطۍ شوي زیاتې شوي په روجو کې خدای زه توبه وباسم رالی قبول کړي الله په دې خوشحالېږي دویم به که خیري سار د اختر مانځله چې وختي به پاسئ یو څو څیزونه د اختر په ورځ سنت دي په هغې عمل وکړئ یو وختي پاسئ دویم دا چې غسل سنت دی غسل وکړئ ولامبې صاحب او دریم نوې جامې او که نوې نه نو انزلې جامې چې خشته ښکلې جامې واچوئ دا سنت دی او بل د بعد امامانو پریز ګورې په رکوټ اختر کې تکبیرونه سنت دي زمونږ امام صاحب تکبیرونو ته سنت نه وایي هم مستحب ورته وایي سنت مؤکده ورته نه وایي او بل به دا کار کوئ چې د اختر مانځله د کلي نه بار منځ پکار دی بهتر دی زمونږ فقهاو لیکلي دور مختار کې جزیه د نورو کتابونو کې هم شته چې بغیر د عذر نه د محلې په جومات کې منځ کول مکروه تحریمي دي عذر د وجه نه جیز عذر دشمني وي باران وي خیر زمونږ د عیدګاه پخوا د تورنګلو عیدګاه چې وه نو دا پخوا د کلي نه بار وه زمونږ د یادو په خټ کې دومره کورونه نور اوس دي اوس خو په کلي کې دننه راغلی ده بار ځای نشته بار به کم خوا دی نن سبا ټول پټي دي بار ځای نشته دی نه یو مجبوري ده چې سړی بار نشي دی خو بیا هم زړه عیدګاه ده د پخوا نه علماو پکې ټول افغاني صاحب رحمت الله علیه او نور علماو باباجي زموږ پکې منځونه کړي ټول علماو زړه عیدګاه د پخوا د کلي نه بار نو 9 بجې به که خیر انشاءالله په عیدګاه کې د اختر مونځ کوو ښه 9 بجې به را ځان را رسوی که خیر عیدګاه کې پیاده به ځئ که څه عذر وي نو بیا په سورلی هم تلی شئ لیکن بهتره دا چې سړی پیاده لاړ شي او چې ځي نو په ښي طرف ته ځي چې دی دا طرف دی ښی دی چې واپس راځي دا بل طرف ته ښی دی او بل پکې سنت څه دي بل د رکوټ اختر په ورځ باندې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول کم از کم یو 3 کجورې خوړل خوراک کول زه خو سخت کال په وخت رالمه خو کله د اختر مونځ را باندې هلته به راشي نو مدینه منوره کې چې هلته خلک راشي وختي به ځئ هلته خلک 12 بجې 12 نیمې 1 بجې ځي چې دې نه ناوخته کړې نو بیا درته دروازې بندي بار میدان کې به بیا ودرېږي نو چې هلته مونځ وشي نو هغې تکبیرونه وایي حنابله د احمد ابن حنبل مسلک سره تعلق لري نو امام صاحب لګي تکبیرونه وایي په زوره یو ځل دغه مؤذن خلک هم ورسره او دا ماشومان بچي وي د عربو خشته جامې اغوستې ځان سره پلارانو لوستي نو چا سره کجورې وي شکرۍ ورسرې په دې سپونې ګرځئ چا سره ټاپیانې وي په دې شکرۍ ګرځئ او چې 2 والي که د هغه ماشوم دونه هوښیار یو خود واحده وي بل هم والوئ وتر درې د خدای خوښې ان الله وتر یحب الوتر نو د رکوټ اختر نه مخکې خوراک کول دا مسنون دي دا سنت دي روجه تیره شوې ده او د لوی اختر د بهتره سنت دا دی چې سړی خوراک د مانځه نه پس وکړي او بیا بهتره دا د یو حدیث کې راځي چې د قربانۍ د څاروي اینه هغه وخوري لوی اختر هغې کې دغه سنت دی کې دا سنت خلک وایي روجه مې نه روجې موجې پکې نشته دې تاسې امساک وایي نو دا بهتره ده چې مخکې سړی خوراک وي او د رکوټ اختر مونځ لږ یو پوټې وروسته پکار دی او د لوی اختر لږ مخکې پکار دی خلک بیا ورپسې قربانۍ کوي خلکو ته مبارکباد ویل
مبارک دې شه، بارک الله فی عملک. هغوی به یو بل ته وی الله یبارک فیک، الله دې په تا کې برکت واچي. دا به یو بل ته وی، یو بل ته مبارکباد ویل، دا ویلی شي. او دا مبارکي چې موږ یو بل ته وایو. او بل پکې یو صفت دا دی چې صله رحمي جمدی کې، که دا چا پرشته کې یو بل سره روانئ نو دی بهترینه موقع ده. یو بل سره روغ یې وکړي، پهل وکړي. چا سره رواني دا بل دې لاړ شي ورسره دې روغه وکړي، دی بهترینه موقع ده. یو څیز دی دا که چېرته مړي شوي که نه نو خلکو ته خپل غم مه تازه کوئ. هسې ته مړي یېري، دوا ته یېري، او د اختر پر سهار وختي ګرځي. او صاحب خلکو هم کټونه اچولي چې ته ور دی هغه به څه کوې، راشړلی خو دی نه شي. کټونه یې جوړي که 10 ورځې مخکې مړې شوي، که 2 میاشتې مخکې شوي، که 15 میاشتې مخکې شوي، او چې لاړ نه شي بعد یې خفه کېږي ماله رانغی دواله. د اختر ورځ خو د خوشحالۍ دپاره چې غمونه پرې ختم شي نو ته غم تازه کې ځان ته، او تاسو هم وله غم تازه کوي. دا مه کوئ، دا ګناه ده. او څوک د اختر پر سر مقبرې ته دی نه، په شریعت کې دا د اختر ورځ پورې نشته. مقبرې ته هر وخت تلی شي. د اختر پر زه بابا له مبارکي ورکوم، خدای بابا دې په کم غم کې پروت دی. که بابا دې خوشحاله دی په جنت کې د ستا د مبارکۍ ضرورت ته نشته. او که بابا ته ګروز نیولي او ډزار یې خېږي نو په مبارکۍ ستا څه کوي هغه. او خدای دې بې خو باسه دې ستا په غم نیولې هغه زما حق خلاص کا. هلته بابا له مبارکۍ لازم. دا ټولې ښځې روانې مقبرو کې او لوی غوبلې هلکان او جینکۍ، دا ګناه ده، ناروا دي، ممنوع دي. دا خوشحالۍ مقرر. بابا له سلو مبارکۍ لځي، بابا دې بله مبارکۍ تېرې کړې دي. بابا په نوم دلته کې د الله په نوم باندې لږ خیرات وکړو، بابا ته ثواب ورسوه، دې کې ثواب دی. نو مقبرو له تلل یا د مړو تعزیتونه کول، دا مه کوئ. دا رواجونه بلکل باباجي زموږ خدای پاک وبخښي هغه به دا خبرې کولې. دا رواجونه پخوا ډېرو خو هغه په هغه تقریرونو باندې دا رواجونه خدای پاک ختم کړي. نو دا یو څو څیزونه دي. مسواک مږل، چې مسواک ومږې ښایسته چې د خولې نه دي، خوشبویي دي. خوشبو پورې کول، خوشبویي په ځان پورې کړه، ښکلې خوشبو مزېدار چې بل مسلمان لم ته تکلیف نه، دا پورې کړې. دا د اختر د ورځې زما وروڼو یو بل ته مبارکۍ درتلل، د خوشحالۍ اظهار کوه. د اختر په ورځ به صحابو د نغاره والا دف نغاره ورته ویل که ګورئ چې نه چې ته ډولکي او سورنا بل طرف ته هم لاړ نه شي، نغاره وهل دا د خوشحالۍ موقع ده، پروا نشته. او ډزې کول ګناه ده. بعضې خلک هوایي فیر کوي، ډزې کوي، دا ناروا دي، حرام دي. ګورئ ډز څه چې ډز دی وکړه، اسراف دی وکړه، بلا پیسې کالتو سونن سبا ګران دي. بل هغه چې ډز وکړي څونه څښه بین خور شي بدبویي، او بل دا کولی لاړه شي، بلا مسلمانان د دې د لاس مړه شو. یقین وکړئ یو ماشوم یې ماله راوست، داسې ښکلې ماشوم، وایي دا ماشوم چې دی نو دا دم کړه د ټیک ټاک وایي لاندې خپې کار نه کوي، ما دم کړ. بیا کله په یو ګرده او کله داسې ښایسته چې اوس هم رایاد شي. بیا وروستو پته ولګېده، هغوی وایي ډاکټر لمبو ته وایي، ډاکټران وایي چې پته نه لګي. وروستو پته ولګېده چې ته چې هغوی فیر کو یو نری غوندې چرۍ په دې ملا لګېدلې وه، هغې د وجې ناشل شوی. نو دا ګوره ډېر ماشومان پر دې خپلو بچو ته وګوره که نه، نو هغوی ډزې مدې، دا ګناه ده، دا ناروا دي، دا حرام، دې نه ځان ساتي. پخوا به خلکو ډېرې زیاتې کول، اوس دا رواج شکر دی خدای پاک ختم. دا یو څو خبرې به یې ترونه وکړې، زه هم ستړی یم، امید ده تاسو سره به ملاقات هم وشي، او 2-3 ضروري خبرې دي هغه هم وکړو. او سهار که خیر انشاءالله د اختر لمانځه 2 بجې به زموږ د خټ په عیدګاه کې د اختر لمونځ کوي انشاءالله. دا یو څو کسان مړه دي. زه خو په سفر وم، د ملکانو د کندي د قطمن خیلو د جان اجي صاحب وفات شوی دی، حسین احمد. او د حسین احمد ډېر ښه سړی و، زما د حج ملګری مو، بیمار و که څنګه؟ ها، الله دې وبخي، الله تعالی یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، او الله یې بچو له وارثانو له صبر ورکړي. د شیخ قمر ظهور جان وفات شوی دی، دوکاندار، الله دې وبخي، الله تعالی یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، او الله یې ټولو بچو وارثانو له صبر ورکړي. او د عمر خطاب حاجي صاحب زوی او یاره عمر حیات دلته زموږ مستقل د جمع ملګری و، هره جمعه به راته مانځه نه پس به ما سره میلاوېدمه، ما ته بېګا فاید احمد دا قصه وکړه، الله تعالی دې وبخي، الله تعالی یې د آخرت حاجي صاحب عمر خطاب حاجي صاحب هم ډېر ښه سړی، بچي ټول ښه سړي دي، زوی یو عالم هم بیا وفات شوی، الله تعالی دې
د آخرت خوشحالۍ د دې عمر ایاز صاحب نصیب کړي او الله دې وارثانو له ټولو له صبر ورکړي. او دا زموږ د مفتي آباد فخر علم دا خو هلته هم خبر شوم اکسیډنټ کړی نو الله تعالی دې وبخي شهید دی غریب او الله دې وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي. نور هم څوک وفات شوي خو ما ته خو پته نه لګي. او ډاکټر صاحب شفیقه دا وفات شوی دا زموږ د اسیدو د کندي غریب دا مخکې ورور وفات شو بیا مور وفات شوه بیا ډاکټر صاحب وفات شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. هم غریب هارټ اټیک ورته شوی ماشومان یو ماشوم بچی ما ته هلته ورته دعاګانې وکړې چې درته خبر شوم. الله تعالی دې وبخي او الله تعالی دې د دغه یتیمانانو مل شي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. ښه او دا زمونږ نور ملګري دي دا نجیب حاجي صاحب زمونږ ډېر ښه ورور و داسې هغه بچی دی هارون رشید هغه دپاره داسې نور ملګري چا بچي نه الله تعالی دې ورله اولاد ورکړي. الله دې ورله نارینه اولاد ورکړي. نور خو ما ته پته نه لګي زه بار وم نو هر څومره کسان چې څوک هم مړه دي دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. الله تعالی ته د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. الله تعالی ته وارثانو له صبر ورکړي. الله وارثان یې د نورو غمونو نه وساتي. یا الله د رمضان دا مبارکه میاشت ده الله زمونږ د ټولو مسلمانانو چې څومره اعمال پکې کړي روجې یې نیولې اعتکافونه ډېرو ملګرو اعتکاف کې ناست دي دوکې چې خدای پاک د ټولو روجې اعتکافونه قبول کړي. چا پکې څونه ختمونه کړي او یا نور عبادات یې کړي الله ټول ولا قبول کړي. یا الله که زمونږ نه څه غلطۍ شوي په رمضان په دې روجو کې هر قسم غلطۍ هغسې خو موږ نشو نیولی چې کم پکار ده او کم صحابه و حضور پاک نیولی دي خو خامخا به کوتاهۍ شوي. پروردګار هغه کوتاهۍ راته معاف کړي هغه غلطۍ راته معاف کړي. دا روجې د یو ګفټ په شکل کې خشته ګفټ په شکل کې دا روجې الله پاک ته قبول کړي. ظفر لالا نشته الله تعالی هغه ته هم دعا وکړي چې خدای وله روغ صحت ورکړي. ټولو له خدای پاک اعتکافونه قبول کړي. او ډېر ملګري پته ورته نه لګي که نه څوک نه هم دي راغلي. الله یې زموږ د جمعې لکه یو خبر راته وکړم په دې خیري ورځ چې راتلم او په رسول الله صلی الله علیه وسلم مې سلام وی نو ما ګوره ټولو خپلو مقتدیانو د ټولو سلام ستاسو ویلی دغه مې وسو نو او دعاګانو کې مې یاد کړه. جمعې ورځ چې به شوه تاسو ته خو مې خصوصي به را مخکې شوې نو دعاګانې مې ته کړي دي الله یې درته قبول کړي. الله ټول بیت الله له بوځه یا الله ټول بیت الله له بوځه الله ټولو د مدینې منورې د حضور پاک سلام له بوځه الله د ټولو د حرمینو سعادتونه د عمرو د حجونو نصیب کړي. د خدای په در کې خو څه کمی نشته کنه الله په غوښتو خوشحالېږي ورکوي هم. نسیم ته مې ډېره دوا وکړه بیمار و غریب الله دې ولا روغ صحت ورکړي. نور چې څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي. یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله شفا ولا ورکړي. الله چې د چا اولاد نی الله اولاد ورکړي. هغه فیصل د هغه هم زامن نشته د چا نارینه اولاد نی هارون شو هارون رشید الله چې د چا نارینه اولاد نی پروردګاره نارینه اولاد ولا ورکړي. چاته څه پریشانۍ دي زموږ باید دوستان دي هغوی ته پریشانۍ دي څوک په بار ملکونو کې بحرین کې یو ځای بل دی الله پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې یا الله پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې چاته څه مشکلات دي مشکلات خوشحالو باندې بدل کړي. الله د اختر دارو د ټولو مسلمانانو دپاره خدای د برکت او د خوشحالۍ ورځ ثابته کړي. الله د غمونو نه په امن و امان کې اوساده. یا الہ العالمین د دنیا او د آخرت او د دین ډېر برکات هم زموږ دوستان دي موږ سره ډېر زیاته مینه کوي ډېر محبت کوي او هغې ته څه پریشانۍ دي دعا وکړئ چې الله پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې خدای پاک یې د غمونو نه وساتي. زنانه چې څومره دي په کورونو کې ښه سلوک وکړي زنانو سره الله د حیا او د پردې څادرې نصیب کړي. نجیب الله خان ته دعا وکړئ ما خو ورته هلته هم کړی دی مستقل زموږ د جای ملګری دی چې الله وله روغ صحت ورکړي الله وله شفا او نور هم زموږ دا ملګري ټول څومره چې دي الله ټول روغ صحتونه ورکړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي چې کوم خلک تللي دي عمرې له لا نه دي راغلي خدای په خیر یې راولي. چې څوک تللي دي الله د ټولو عمرې قبول کړي الله د ټولو عبادات قبول کړي. یا الله تا ته معلومه ده چاته څه پریشانۍ دي خدای هغه ولې په خوشحالو باندې بدل کړي. الہ العالمین او زمونږ د خویندو ته هم دعا وکړئ نورالدین خان دا خویندې چې دي د هغوی مونږ سره خو ډېر تعاون هم کړی دی که تاسو ته پته ده دا ځای دا چې پکې د قرآن درس دی نن پکې جمعې مونځونه کېږي د دې د برکت دی دې ته هم دعا وکړئ چې خدای د حیا او د پردې څادر نصیب کړي الله یې روغ صحتونه نصیب کړي. الله دا زمونږ دغه ته هم دعا وکړئ سریر خان دي ته زمونږ د مېلمنو ډېر خدمت کوي دا ټول هر څه ودرئ چې الله دوی له د اتفاق ژوند نصیب پیسو کړي. او د دې محلې څومره ملګري چې زمونږ
خدمت کوي یا سریر خان دي دا اجرې خدمت ته د میلمنو کوي د خیر برکت د خوشحالو زندګۍ نصیب کړي د غمونو نه الله وساتي ټول او چې دا د بچی دی شعیب بیماران یې اکثر الله دې روغ صحت ورکړي یا الله چې د چا بچي ناجوړې روغ صحتونه ورکړي چا ته څه پریشانۍ بیا دنه سوال که خدای ته په خوشحالو بدل د دې ټولو دوستانو د زړه حاجات خدای پوره کړي او ته رانه راضي شي او دا خوشحالي الله زموږ د دې ټولو دوستانو زموږ الله نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.